یو ملنګ را روان دی، ملنګ دی، ملنګ دا زمونږ د زمانې دا ملنګان نه، دا تیار خواره نه، ملنګ واقعي چې ملنګ اوس واسې بې ماډله غوندې ملنګان دي. ملنګ را روان دی، شلېدلې کپړې، پیزار یې شلېدلې دی، سر پې ببر دی، د ډوډۍ درک یې نه لګي او په یو لاره باندې یو ښار ته راننوت. چې راننوتل ویې کتل د ښار په دروازو باندې خلک ولاړ دي، یو شور او یو غوغا جوړه ده. تپوس یې وکړه څه چل دی؟ وایي د بادشاه باز چې دی نو هغه چته ګډوډ شوی دی دننه په کور کې. نو هغه ویلي چې تر څو باز نه پیدا شوی د ښار دروازې به نه کولاوخې. هغه لږ سیټ ته لړ وایي دا څونه بېوقوفه او کم عقل بادشاه دی، باز دې څه ګډو چیلی خو نه ده چې په دروازو به راوځي، هغه الوځي. نو دروازو بندولو ته دونه قوت در سره دی بادشاه، نو جال په ښار خور کا چې بل طرف ته دنه لړ نه شي. او په هغه ځای ناست او دا وایي ځان سره الله څه ناشنا خدایي دی دا، کمکلو له دې بادشاهت ورکړی دی، بېوقوفو له. او زما غوندې هوښیار سړی، شلېدلې جامې، پیزار شلېدلې، د ډوډۍ درک یې نه لګي، کله په یو کنده کې پروت، کله په بل ځای کې خلک راله لتې راکوي، ځغلوي مې د هغه ځای نه. هوښیار سړی زه زما دا حال دی. او دونه بېوقوفه بادشاه دی هغه چې کوم دی، ګوره الله ناشنا خدایي د هغې بادشاه جوړ کړی دی. دا ځان سره لګیا دی په هغه ډاګه کې اوده شوی، چې اوده شوی دی نو بس الله رب العزت ورته په خوب کې راغی. نو ورته وایي وایه زما بنده ولې خفه یې؟ وایي الله ناشنا خدایي دی دا، بېوقوفو له بادشاهان دی جوړ کړل بېوقوفه. او چې کوم هوښیار خلک دي نو د هغې دا حالت دی. او دا دم داسې چې وګورئ ډېر مال یې ورسره که نه، د خبرو په چل به نه پوهېږي او مال به یې وله ورکړي. دا ګورې شته داسې زمونږ په دې ټول دغه کې وګورئ، په دې ملک کې وګورئ، د خبرو په طریقه نه چې ناستې غلې یو ملګري خبره کوله نوم یې نالم، چې خاموشه ناستې ته به د جرګو سړی دی، خو چې خولې کولو کړه ته وایې چې پرې چیترو یې وټاکوم، داسې نو. او ویم کتابونو هم لیکلي کم عاقل عاقل آیت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا، چې څونه بېوقوفه خلک یې نو هغه صحیح هغې له مال حال هر څه ورکړي. او چې کوم هوښیار نو هغه به دقه شان پټاکارو باندې. نو دا یې وایي الله وایي په دې ناشنا خدایي دی ده، زه درته سجدې لګوم، زه درته زارو کتار جاړم، ستا په عبادت کې مشغول یم، حل مې دا دی د جامو، پیزار په خپو شلېدلې، درک مې نه لګي، د بل در ته ناست یم، کله په صحرا یم او کله د اوبو په غاړه. اوس د الله علم خو ډېر لوی علم دی. الله وفرمیل ولې لکه دا تا ته ښه نه ښکاري دا دیله چې ما څه ورکړي دي. اوس د الله علم خو ډېر وسیع دی. قرآن راولې حضر علیه السلام په لاره د موسی علیه السلام سره د دریاب په غاړه باندې تېرېږي، یوه چنچړه راځي د اوبو د دریاب نه دا خپله مخوکه راډکوي. حضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي چې ستا څه خیال دی دا دی چې دا اوبه راډکې کړې د دې ځای نه، د دې به څه حیثیت وي د دریاب په بابت کې؟ بیا حضر علیه السلام وفرمایي چې ستا علم او زما علم او د تمام مخلوقاتو علم داسې دی لکه د چنچڼې چې د اساس کې د دې دریاب نه یوړه. د الله علم خو ډېر وسیع دی، ډېر وسیع. نو الله ورته وفرمیل چې ته لکه وی چې دا ټیک نه دي نو بس زه یو کار به وکړو، اوس به تا بادشاه کم او دی به ګدا کم، دی به پکې. او داسې شوي بادشاهان یې اول ورته بل سلوټونه کوي او داسې وخت راشي چې په داري کې پانسۍ ته یې وروخېږئ او په بېعزتۍ. دا اوس په دې عرب ممالک کې دا چې کوم عرب سپرنګ راغی، لوی لوی بادشاهان د هغوی په کوم حالت باندې یې ووجل، نظر ورته وکړئ. دا حالات بدلیږي. الله رب العزت اول یو سیستم روان کړي، एकदम بدل کی راولټې کی په بیا بل شان سیستم شي. اوس وایا دغه بادشاهي بستای خلک پر تسلطونه کوي، تابعیږي را تابعیږي، خدا ستا چې سدي دا بزدل ورکوم. او یالله ما سره سری دا شلېدلې کپړې، دا شلېدلې پیزار، دا ببر سره ما سره سری دا ما به څه ورکې. او ته نه ستا په دې زړه کې چې کم ایمان پروت دی دا به ورکوم. دا ته چې جړا او پریاد کې، دا ته چې ما سره راز او نیاز ساتې دا به زه دله ورکوم. هغه وایي الله نه داسې زه نه کوم، زما بادشاهي نه ده پکار، زما چې پکار دی صرف داسې دا مې پکار دی یا مې نه ده پکار.